نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. دا سورة یونس تے او رنبے رکو دا پدی کی اوم نمبر آیات تے دی ترجمہ و تفسیر بنن بیانی کی پر ہم دا اذان وقت قریب و اذان شروع شند دی دا وجنا دا رکو ننگڑ پاتے شو نن میں انشاءاللہ دا او دی سربیا بل رکو انشاءاللہ تفسیر بیانو. اللہ پاک دے ماتا دا صحیح بیان کولو توفیق راکی و بیا دا عمل او تاستهم. اللہ پاک فرمائی پدی آیات کی ان الذین بیشکا کسان لا یرجونا چه امید نلری لقاءنا من سر دا ملاویدو زمون دا ملاقات امید اغیی تا نشتا یعنی پا آخرت پورز باند اغیی ایمان نشتا جدید وجن اغیی خدا و خیال نشتا چه من با اللہ سر ملاقات کو یعنی اللہ بو تب ملاویگو اللہ تب مخ تودریگو وردو بالحیات الدنیا و داغی وجه داره چې دی راضی شوی دی په ژوندون د دې دنیا باندې بس هغه وایي چې بس دین بس په دې دنیا کې دی اخرت دا اسی خبرې دي اندوان هم دا وایي او چې کوم کمیونستان وغیرہ دی هغه خوړو خدایم نه مني. او بیا الله پاک فرمایي وطمئنوا بها او مطمئن شوی دی د دې په زندګۍ باندې بس دلته کې په دې راضي شویم دي او اطمینان قلب هم شوی دی چې بس بیا پاتېدل نشته. والذین واغکسان عن آیاتنا غافلون چې زمونږه د آیاتونو نه غافل دي زمونږه د نشانیانو نه چې الله پاک دا دومره غټې غټې نشانې ځمکې اسمانونه سمندرونه ځنګلونه دا هر څه پیدا کړي دي او د دې نه دوی غافل دي. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې اولئک مأواهم النار دا هغه خلق دي چې د دې ټکانه اور دی بما كانوا یکسبون په سبب د دې چې دوی کمایي کوله په کوم لاسونو خپو باندې په کوم بدن باندې کوم زندګۍ کې چې دوی څه ګټلې دي دا هغې به دوی ته ملاویږي اجر په آخرت کې. نو دوی ټول دا الله باندې اعتقاد نو چې دا خالق دی ټول کائنات او دی او ټول مخلوقات خالق دی په هغه باندې ایمان نو او بیا نیک عمل هم نه دی کړی او که کړی هم دی نو بغیر ایمان نیک عمل هم الله ته مقبول نه دی چې په آخرت کې د تاج او ثواب ملاویږي. بس دنیا کې دی چې څه خوړل څکل او دی څه مزې اخیستې بس هغه دی واخیستې په آخرت کې د دی هیڅ حصه نشته. نو د دی د بد عملونو بدله به دی ته دیر زر ملو شي. بیا الله پاک فرمایي د مؤمنانو په باره کې ان الذين امنوا او بشکا کسان چې ایمان وروړي دي وعملوا الصالحات او نیک عمل کوي يهديهم نو هدایت وکي الله پاک دوی ته ربهم رب دوی بإيمانهم په سبب د ایمان د دوی یعنی دیل با الله سبحانه وتعالی د دې ایمان په وجه باندې ورکی تجری من تحتهم الانهار داس زینا چې بهیږي به د هغې د لاندې نهرونه فی جنات النعیم په جنت نعیم کې. نعیم اصل کې نعمتونو ته وي یعنی د نعمتونو نه ډک جنتونه یو خو وي باغ که نه نو هغې کې صرف ګلونه ملونه وي خو لیکن میوې دانې پکې نه وي خشته ډېر وي. نو دلته کې الله پاک دا فرمایل چې یو خو به هغه د نعمتونو نه ډکي د الله پاک هر قسم نعمت به په هغې کې وي د دې د وجې نه الله پاک دلته کې د جنت نعیم
او په د نعیم په نوم باندې یو جنت هم شته. په جنتونو کې اته جنتونه دي او د دې چې کوم دی نو فرمایي چې یو جنت نعیم دی په دې کې. دعواهم فیها سبحانک اللهم. نو کله چې دی دغه جنت ته داخليږي نو دی صدا یعنی आवाज بداوي سبحانک اللهم پاک ته الله پاک زمونگا اے پاکی دا اے اللہ تعالی را پاکی دا طول پاکیان اللہ پاک دا پارا دی وتحیتهم فیها سلام او دا دی با یو بل سره چې کله ملاویگی نو په سلام سره با ملاویگی السلام علیکم ورحمت اللہ. دلتا مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو سلام عام کئ. کلم چې یو بل سره نور مسلمان ملاویگی نو په خیر علی او په مخ علی خدا بیا رستو وای که تاسو وای دا کلمات خیر لکه زره پښتو کلمې دي ورټول نه مخ تاسو سلام کوي السلام علیکم. دا اسلامی طریقه را ابه ته وعلیکم السلام بیا رستو نور خبرې کوي په خیر علی رورا یا په مخ علی خکنه. نو دا خبرې دغه خو سلام چې کوم دی دا د عربی لفظ دی او د اسلامی نخښه ده چې دا د مسلمانانو په خپل مینس کې دلته په دنیا کې هم نخره او په جنت کې هم دی یو بل ته په سلام سره یو بل مدعو کوي توجه وکړي. څنګه چې سړی راشي دلته کې سلام واچي د ټول ورته توجه شي. خو د سلام څه آداب دي په دنیا کې. یو خدا که څوک ذکر کوي هغه ذکر کې لګیا دی سترګې پټې کړي دي یا په ځان څادره چولې دی یا تنهایۍ کې هغه لګیا دی نو هغه باندې سلام واچوي. بل دا چې کله هغه تلاوت کوي نو په هغه باندې سلام واچوي. کله چې روټۍ خوري نو په دوی باندې سلام واچوي. کله چې اودس کوي نو په دوی باندې سلام واچوي. ولی چې بس هغه اوس هغې کې لګیا دی دا یو عمل دی چې هغه کېږي او په هغې کې خبرې خیني بیا د سلام نه پس سړی بیا ضرور خبرې اترې کوي. نو چې ته په اودس کې لګیا چارندام کې مثال په استنجا او په هغه کې باتروم کې خو بالکل خبرې ناجایز دي. هلته خو به بالکل خبرې نه کوي او که فرض که په چارندام باندې سړی ناست بیا په سلام واچوي بیا هغې نه نورې خبرې سیوا شي او په چارندام کې چې خبرې وشي نو دا نامکمله شي د دې نورانیت لاړ شي. په چارندام کې به خبرې نه کوئ یو بل سره بس بسم الله سره به شروع کوي او بس لاندې ګورئ خپل ټول چارندام چې وکړي بیا آخر کې تشهد وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حدیث مبارک کې راځي چې څوک په بسم الله سره او بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله والحمد لله سره شروع کی او بیا آخر کې تشهد وایي نو الله سبحانه وتعالی وایي دته پاره به د جنت اتوار دروازې کولو کی. دغه شانتي الله پاک فرمایي چې یعنی کله څوک تلاوت کوي نو په هغه وخت کې په سلام واچوي. خو د جنتیانو به یو بل سره چې کله ملاوېدل وي نو په سلام سره به ملاوېږي. نو دلته کې الله پاک اوس دا فرمایي او بیا فرمایي چې واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. او کله چې د دوی خاتمه د مجلس وي په جنت کې نو دی بوي الحمدلله رب العالمین. ټول تعریفونه دی الله پاک د پاره چې هغه عالمین رب دی ټول عالمون رب دی. دلته کې چې کله موږ مجلس ختم کړو الحمدلله څنګه چې روټۍ سره خوري بسم الله سره شروع کی الحمدلله سره ختم کی او سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. ای کې الحمدلله رب العالمین دی. دا کلمه از طریق رحم الله وجو فرمای حدیث شریف مفهوم دی چې څوک دا کلمه د مجلس په ختمېدو باندې وایي دله به الله پاک دومره لوی اجر ورکړي چې هغه په یو غټه تله کې هم نه راځي. یعنی غټه تله کې هم هغه نشي تللی دومره دروند او ډېر عمل به الله پاک ورکړي. او بله کلمه دا ده چې د مجلس د ختمېدو سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. یعنی دا کلمه چې وایي څوک وایي او دی په ناسته د پاسېدو نه مخکې دا کلمه ووایي نو په دې مجلس کې د ده څه داسې خبره دنیاوي وغیره خوا دې خوښي وي الله پاک به ورته هغه معاف کړي او ثواب به د ده مجلس ولیکي. نو د دې خبرې خیال ساتو. نو دا د جنتیانو چونکې عمل دی
خو الله پاک دلته مسلمانانو د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تاسو داسې کوئ. اوس الله پاک فرمایي ولو يعجل الله للناس، دا اوس دویمه رکوع شروع کیږي. الله پاک فرمایي که چری زر را لېږلی الله پاک د خلکو د پاره الشر، اغا شر یعنی نقصان والا سیز، استعجالهم دا نظر بالخیر، لکه څنګه چې دی خیر زر غواړي. مثال یو انسان دی چې مثال هغه ته پته ده چې یاره مال 1,00,000 روپۍ را روانې دي، نو هغه څه کوي؟ بس هغې پسې سهار او ماښام ځي، که بینک کې را رواني بینک ته ځي، که د چا هونډۍ په دغه باندې هغه ته ټلیفونونه کوي چې یاره زر دا پیسې زه وصول کړم. الان که هغه چېرته ځي نه، که ته یې ورځ دوه پس هم وصول کړي نو هغه سره وي، تاله به در کوي، هغه سره پرتې وي. خو لیکن انسان ته چې کله هلته نه پته ولګي چې ما خو د 1,00,000 روپۍ روانې کړي، نو بس دی بیا زر تپوس کوي. ولې چې دی وایي چې ما ته را پیسې زر میلاو شي. یا دغه شانتې یو منافع یو سړي ته میلاویږي په یو څیز کې، نو دی هغه زر وایي چې یاره دا منافع ما ته زر میلاو شي. یا یو بل د خیر کار وي، نو دی وایي چې یاره بس دا فایده ما ته زر میلاو شي. نو الله پاک دلته کې مثال ورکوي په دې کې ولو يعجل الله للناس الشر، وایي که چېرې جلدي کولی الله پاک د انسانانو په معامله کې استعجالهم بالخیر، چې څنګه جلدي کوي دی د خیر د غشتو دپاره، لقضي الیهم اجلهم، نو اجل به راغلی وی د دی. ولې چې دی خو مطلب چې څنګه خیر زر غواړي او الله پاک په داسې شرم زر راوستي، نو بس د دوی معامله به ختم شوې وه، زندگی به ختم شوې وه. دوی دومره بد عملونه کوي. او د یو کافر په باره کې حدیث مبارک کې راغلی ده داسې خبره چې وایي هغه به چې کوم دی نو دا وي چې یا الله که چېرې دا دین حق وي او مونږ پر حق وي، نو ته په مونږ باندې کاڼي راوورې او ته په مونږ باندې دا وکړې او ته په مونږ باندې دا وکړې. وایي ما ولیدل یو صحابي فرمایي چې هغه په جنګ بدر کې چې کوم دی لاړو هلاک شو، په لومړي جنګ کې مړ شو. او ابوجهل چې کله راتلو او د جنگ بدر د پاره د کعبه شریفي دروازه او پردې ونیوه او په هغې باندې لاس کېښو چې یا الله که چېرې دوی په حق وي او مونږ په ناحقه وي نو مونږ تباه کړي، او که نه که دوی په ناحقه وي نو دوی تباه کړي او هلاک یې کړي. بددعا یې ځان ته وکړه، ګوره هغوی ځان په حقه ګڼلو ظالم بچو. نو بس چې راغه ټول مرداران شو، او یا سرداران 40 غټ غټ سرداران په هغې کې مړه شوي، مردار شوي. نو دلته کې الله پاک فرمایي چې لقضي الیهم اجلهم، نو قضا به راغلی وه، پوره شوي به د دوی هغه اجل به راغلی و. فنظر الذین لا یرجون، نو مونږه مهلت ورکو، مونږ پرېږدو هغه کسان لا یرجون لقاءنا چې هغوی توقع نه ساتي زمونږ د میلاوېدو، هغوی قیامت نه مني او آخرت نه مني، نو مونږ هغوی له ډیل ورکو په دنیا کې. فی طعیانهم یعمهون، چې هغوی سرکشۍ کې لګیا وي او خپل زندگی تیروي، مزي اوچتوي. الله یو بل ته وایي چې مړه دا وګوره مسلمانان دا سروالي بروالي ګرځي، مزي خو مونږ وکړي، په جازونو کې ګرځو، په موټرو کې ګرځو، ایر کنډیشنونو کې ناست یو، نو غریب سره خو یې تاړو ښکاري نه. او ټول زیات د دنیا هر یو شی، چونکې هغوی خو دنیا خپل دغه ګوره الله پاک فرمایي چې دوی په دنیا باندې راضي شوي دي، د دنیا په زندګۍ باندې، او دی خپل مقصد ګرځولی دی. نو دې دپاره هغوی ډېر سهولتونه، مسلمان له دونه نه دي په کار، سهولتونه حاصلول په کار دي، لیکن د دې د وجې نه که دی چېرته په غفلت کې پرېوځي او د مونځ او دس نه او د الله د ذکر اذکار نه چې اخوا کېږي د دې دونه سهولتونو راغونډولو د وجې نه، نو بیا دغه سهولتونه وبال دی. لہذا هغې پورې سهولتونه چې هغې کې هغه خپل دین خپل پوره قایم وساتي او غفلت کې پرېونوځي. د دې لپاره الله پاک فرمایي چې دوی به په خپله سرکشۍ کې یعنې دغه شانتي سرګردانه وي. او بیا الله پاک فرمایي واذا مس الانسان الضر، او وایي کله چې یو انسان ته څه تکلیف ورسي، یو انسان ته په دنیا کې
دعانا لجنبه او قاعدا او قائما نو دعاګانې کوي او چغې وهي مونږ ته که په وضو وي هم چغې وهي او که دی ناست وي نو هم چغې وهي او که ولاړ وي نو هم چغې وهي یو سړی بیمار دی سخت تکلیف دی ورته نو کودین وي یا الله جوړ مې کې که بیا ناست وي تکلیف یې ورته یا الله ما خو روح کې دغه شانتې که رواني تکلیف یې ورته یا الله ما روح کې نو الله پاک فرمایي چې وایي دی ما ته چغې وهي هر وخت فلما کشفنا عنه ضره او کله چې مونږ لرې کړو د هغه نه هغه مصیبت مر کأن لم يدعنا نو دې داسې رواني لکه چې د مونږ ته آواز نه کړي بیا د الله سبحانه وتعالی عبادت هم پرېږدي او هر څه پرېږدي تاسو به کتلي دلته په مسلمانانو کې چې په چا باندې لږ غونې تکلیف راشي د دنیاوي تکلیف د بچو تکلیف راشي یا د مال و دولت تکلیف راشي وظیفو له به زور ورکړي هلکه کومه وظیفه ښه ده او کوم تلاوت ښه دی او کوم صورت ښه دی بیا به ناست وي وظیفې به کوي او صورتونه به م وایي او دغه به م کوي خو کله چې هغه مسله حل شي بیا به په جومات کې هم نه ویني او بیا هغه وخت کې ورته څوک وایي چې ټوله شپه به ناست نو ناستې دی نو دلته کې الله پاک خدا یعنی فرمایلی د کفارو په باره کې د مسلمان شان دا نه دی چې دی داسې وکړي خو که چېرې مسلمان داسې دې حالت ته راورسي نو هغه هم د دې نه عبرت واخلي چې داسې نه کوي ولې چې الله پاک فرمایي چې فلما کشفنا عنه ضره نو وایي دې کله چې موږ هغه تکلیف لرې کړو مر کأن لم یدعنا نو دې داسې رواني لکه چې دا اړو موږ ته آواز نه کړي الی ضر مسه کم مصیبت چې ته رسېدلی و کذالک همدغه رنګې زین للمسرفین یعنی خاشته کړي شوي د هغه حد نه تېرېدونکو خلکو دپاره ما کانو یعملون هغه عملونه چې کوم دی کوي دوی ته د خپل عملونه شیطان خاشته کړي دي ورته یې چې داسې کوه او داسې کوه دا د کفارو عمل دی اصل کې د مسلمان دا شان نه دی چې هغه الله هیر کړي او د الله دین شاته وغورځوي او دنیا په مخ راوالي نو د مسلمان دا شان نه دی دا د کفارو شان خدای پاک بیان کړی دی چې دا داسې کفار کېدی شي چې د هغوی مونږ سره د ملاقات یقین نه وي قیامت باندې یقین نشته آخرت په دوزخ په قبر په حشر په دې یقین نشته نو بس چې څه مرضي هغه کوي نو دلته کې الله پاک فرمایل چې داسې مه کوئ مسلمانانو خو کم از کم د دې نه ځان وساتي نو الله پاک دې مونږ ټولو ساتي داسې دغه نه ولقد اهلکنا القرون او په تحقیق سره چې هلاک کړي دي مونږ ډېرو کلو والو لره او ډېرو قومونو له من قبلکم ستاسو نه مخکې ای مکې والو او ای د کوم وخت اوسېدونکي مسلمانانو لما ظلموا چې کله هغوی وکړو ظلم وجاءتهم رسلهم بالبینات او راغه دوی ته رسولان په واضح دلایلو سره رسولان نه تراغه په واضح دلایلو سره او وما كانوا ليؤمنوا او نو تیار دی ته چې ایمان وروړي کذالک نجزي القوم المجرمين او دغه شانتی مونږ بدله ورکوو قوم د مجرمانو ته بیا مونږ یې راونیسو ثم جعلناكم خلائف في الارض اوس الله پاک د مکی خلکو ته دا ذکر فرمایي خدا د هر زمانه کې چې قرآن لوستی شي دای د پاره دا خبره ده اوس الله پاک فرمایي ثم جعلناكم خلائف في الارض بیا مونږ تاسو ګرځولئ خلیفګان نایبان په دې ځمکه کې یعنی بادشاہت مو درکو تاسو لمو مال و زر درکو او په دې کې یعنی مختلف قسم عہدې مو درکې من بعدهم دعینا پس لننظر کیف تعملون دا د دې دپاره چې وګورو چې تاسو څه عمل کوئ د دې نه مخکې اوس چې کوم خلک تېر شوي هغوی هم بادشاهان تېر شوي دي هغوی زمونږ لپاره عبرت دی اوس تاسو نمبر دی او دا د دې دپاره چې تاسو څه کوئ الله پاک هرې زمانې دا هغه وخت کفار ته خطاب دی
او مسلمانانو ته دا هغه وخت خلکو ته خطاب دی. خو لیکن چې دا قرآن په کومه زمانه کې څوک لولي نو هغوی ته دا خطاب دی. بس چې وګورئ تاسو مخکې دا وایي اوس تاسو نمبر دی، اوس تاسو څه کوئ؟ الله پاک اوس تاسو عملونه ګوري، تر مرګه پورې ستاسو لپاره مهلت دی. او بیا د کافرانو په باره کې الله فرمایي وإذا تتلى عليهم آیاتنا بینات، یا داسې فاسقان مسلمانان هم په مسلمانانو کې چې ځان ته مسلمانان وایي نو هغوی داسې وي چې مړه بس د خوار وخت بس دا آیاتونه صحیح کړي دي او دا قرآن او بس دا دغه صحیح کړي دي، بل څه خبره نشته. دا دنیا هم ګټله داسې دی او داسې دی. هلکه تاسو باندې ولې بد لګي؟ نصیحت وعظ قبول کا، نیمه ګنټه 3 پاوه ګنټه یا 10 منټ 15 منټ دې لپاره چې تا کوم ورکړي وره خو په دغه زړه په سترګو باندې بیا لاړ شي عمل کوه که نه. الله پاک خو تا دا نه وایي چې بس ته نیک عمل مه کوه یا پیسې مه ګټه، خو په حق حلال یې ګټه، د حلالو ګټه، ځان له آخرت مه تباه کوه. وإذا تتلى عليهم آیاتنا بینات، کله چې پړاویږي دی ته او رولی شي دی باندې زموږ آیاتونه چې هغه واضح دلایل دي، پای کې واضح آیاتونه دي. قال الذين لا يرجون لقاءنا، نو وایي هغه کسان چې امید نشته زموږ د ملاقات، ائتی بقرآن غیر هذا او بدله، تر وړه د دې قرآن نه علاوه څه نورې خبرې. مونږه یو پیره داسې دعوت دا اکثر تبلیغیان صاحبان هم دا واقعات بیانوي. ابراهیم علیه السلام داسې وشو، موسی علیه السلام واقع بیان کړي، د نوح علیه السلام واقع. نو یو ټیچر مسلمانو او مړه بس هر وخت وایي د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام او بس دغه کیسې دي، بس دا بار بار بیانوي. الله بار بار بیان کړي دي، د عبرت لپاره بیان کړي دي که نه؟ عبرت ته واخله که نه، خپله زندګي سمه که، په تا باندې ولې بد لګي؟ نو دا خو الله پاک ګوره ځای په ځای بیان کړي د دې دپاره چې یعنې عبرت ته واخلي خلک. نو دلته کې الله پاک فرمایي چې کله قرآن شریف به یعنی دی باندې تلاوت کېدو پر کفارو باندې دا د هغوی عمل الله پاک ظاهر فرمایي، دا د مسلمان عمل نه دی. خو کوس مسلمان داسې کوي نو د هغه نه به څه ګیله کوي. نو قال الذين لا يرجون لقاءنا، نو وایي کسان چې مونږ سره د ملاقات امید نشته، ائت بقرآن، روړه یو قرآن غیر هذا، د دې نه علاوه نور څه روړه که نه. ته بس همدا آیاتونه مونږ ته بیانوي چې اسمانونه الله پیدا کړي، ځمکې الله پیدا کړي او د دې ځمکې نه الله پاک قسمه قسم میوې راوباسي، نو نور تا ته څه ووایي؟ دا تا لپاره لږ دي؟ دا خو لوی قدرتونه دي که نه، ته پیدا کولی شي دا څیزونه. د اوبو او د دغه نه ځمکې نه څوک څه پیدا کولی شي؟ یو امرود پیدا کولی شي، یو سیو پیدا کولی شي، چینی جاری کولی شي، ونې بوټي راویستی شي، څوک هم نشي راویستی. نو دلته که الله پاک فرمایي چې وایي دی به دا وي چې د دې نه علاوه څه نور څه خبرې راوړه که نه، غیر هذا او بدله، یا دې کې څه تبدیلي وکړه که نه، بس دغه به لګوي مونږ ته. نو دلته کې الله پاک فرمایي قل، اے پیغمبر علیہ السلام تاسو ته فرمایي ما یکون لی ان ابدله، ما د پاره دا جایز دی چې زه بدل کم من تلقاء نفسي، د خپل طرف نه، د خپل ځان نه. زه خو په دې کې څه تبدیلي نشم کولی، دا خو د الله کلام دی. الله چې ما ته څه وحي رالیږي تاسو ته سناوم. ان اتبع الا ما یوحى الی، زه خو نه کومه تابعداري مګر د هغې وحي چې کومه ما ته کېږي، بس د هغې تابعداري کومه. تاسو ته خو نور د ځانه خو خبرې نشم کولی، دا زما اختیار نه دی. هغه ورته په خپله فرمایل انی اخافو، او زه یریږم ان عصیتو، که چېرې زه نافرماني وکړم ربي، د خپل رب، عذاب یوم عظیم، نو بیا د عذاب د لوی ورځې نه یعنې زه یریږم. که چېرې زه نافرماني وکړم نو زه د هغه ورځې نه یریږم، نو زه نافرماني کولی نه شم. زه خو د الله پیغمبر یم، زه خو تاسو ته هغه وحي بیانوم چې کومه ما ته راشي. او بیا ورته رسول الله پاک فرمایي قل، تاسو ته فرمایي لو شاء الله، که چېرې غوښتې وي الله پاک ما تلوته، نو ما به تاسو ته
استلاوت نو کړی د قرآن، تاسو ته مې بیان نو کړی، علیکم تاسو ته، ولا ادراکم به، او نه به تاسو ته د دې خبر در کولو دا چې کومې خبرې تاسو ته د قیامت او د آخرت او د الله او د قدرتونو او د دې کومه، نو ما به تاسو ته دا ویلم نو او نو مې راته ښوولې وي دا آیاتونه مې راته ښوولي، فقد لبست فیکم عمرا، او په تحقیق سره ما خو په تاسو کې یو عمر تیر کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د نبوت اعلان وکړو نو دی د 40 کالو، نو 40 کاله خو ما تاسو سره دا خبرې نه دي کړي چې هغه حکم لا ما ته نور راغلی، د الله حکم نور راغلی، نو ما تاسو سره خبرې نه وي کړي. تاسو اوس ولې داسې خبرې کوئ چې کله د الله حکم راغو نو زه تاسو ته وایم، دې کې خو زما څه اختیار نشته، دا خو د الله له طرف نه راځي، او نه زه دې کې تبدیلي کولی شم. فقد لبست فیکم عمرا، او تحقیق سره چې تیر کړی دی ما په تاسو کې یو عمر، من قبله د دې نه مخکې، افلا تعقلون، تاسو دا کار نه اخلئ چې مخکې د ما دا خبرې ولې نه کولې چې کله د الله حکم نو راغلی. فمن ازلم ممن افترا، نو څوک زیات ظالم دی د هغه چانه چې هغه تړي علی الله کذبا، په الله باندې دروغ، او کذب بآیاته، یا دروغ جوړوي داغه آیاتونه، د دروغو نسبت کوي داغه آیاتونو طرف ته. نو دلته کې الله پاک دا فرمایل چې څوک دروغ وایي او چې څوک یعنی هغه زیات ظالم، هغه نه څوک نشي کېدی چې څوک د الله سره منسوب کوي دا چې یاره دا رامال الله طرف نه حکم شوی دی او هغه ورته نشي وي، نو دا هم دروغ کې راځي. یا که چاله د الله حکم راشي او هغه دروغ ګڼي نو هغه ظلم کوي. نو ما مخکې تاسو ته دا خبرې نه کولې، زه خو ما تاسو کې 40 کاله څومره عمر تیر کړی و، نو چې د الله حکم نو راغلی نو ما تاسو ته نو کړي، چې اوس د الله حکم راغو نو تاسو ته وایم. انه لا يفلح المجرمون، او بشکا چې واقع دا ده چې فلاح نشي مونته مجرمان، فلاح تبون رسی مجرمان خلق کلم، ويعبدون من دون الله، او دای عبادت کوي ما سوای د یو الله نه، ما لا يضرهم، دا هغه سيزونو چې اس ضرر چاته نشي رسوله، ولا ينفعهم، او نه نفع، بوت په ذاته څه نفع او نقصان ورسوي، انجي رسول شي نشي رسول کړه. نو دلته کې الله پاک فرمایي ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، اولادا وای چې دا به زمونږ سفارش کوونکي وي. اصل کې دای چې را کوم بوتان جوړ کړو ما تاسو ته مخکې دا ویلو چې دا چې څوک بزرګ به وفات شو د زمانې ولی او بزرګ، نو دا هغه بوت به دی جوړول، بدعمله سړي چا بوت نه جوړ کړی، او دا به ګڼل چې دی الله والا او دی به زمونږ دا سفارش به کیا کوي. نو ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، او بیا وایي دا چې دا به زمونږ سفارشونه کوي عند الله، پنځ د الله باندې موږ به بچکی. دا د عیسایانو دا خیال دی، دا د هندوانو دا خیال دی، مختلف بوتانې جوړ کړي، او دا د کفار مکه هم دا خیالو، او په دنیا کې ډېر شرکیات هم داسې جوړېږي چې د الله نه ما سیوا هغې نور څیزونو طرف ته راجع شي چې دی به زما کار کوي. په مسلمانانو کې هم ډېر داسې عقاید شته، الله پاک دې هدایت ټولو ته وکړي، او موږ د دغه عقایدو نه په امان کې الله پاک چې یعنی د الله نه ما سیوا د بل څیز باندې څوک یعنی دغه نه دي ساتل پکار، د دې وګوره د اندازه لګي که نه. الله پاک په خپله فرمایلي دي نو چې هغوی نه نفع رسولی شي نه نقصان رسولی شي، او دی وایي چې دا به مونږ سفارش کوي د الله په نسبت باندې. قل، نو ته ورته وفرمایه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، اتنبئون الله، آیا خبر در کوي تاسو ته الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، دا هغه خبرو چې ندي خبر د هغې نه اسمانونو او ځمکو کې څوک، سبحانه وتعالى عما یشرکون،
او پاک دی الله پاک او ډیر بلند او برتر دی د هر هغه سیز نه چې هغه سره الله پاک سره څوک شریکي الله سره په ذات او په صفات کې څه قسم شرک هم چې دی الله پاک فرمایي چې وی دا ماته منظور نه دی نو سبحانه وتعالى دا ځکه فرمایي الله پاک چې هغه ډیر پاک دی د دې خبرونه او بلند او برتر دی الله سبحانه وتعالى عما یشرکون دا ټول شرکونه چې کوم خلق مشرکان هغه سره جوړي ما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا نو خلق دا ټول مگر دا یو امت واحد یو امت فاختلفوا نورستو دی خلقو په خپل منځ کې اختلاف وکړو مفسرین حضرات دا لیکلي دي چې کومې زمانه پورې دا یو امتو فرمایي چې دا آدم علیه السلام نه والي تر نوح علیه السلام پورې یو امتو د دې نه مخکې د نوح علیه السلام نه مخکې کفر او شرک نو بد عملي کوي چا کې راغی یو پیغمبر به خدای پاک راولېږلو هغه به بیا هغې د آدم علیه السلام نه پس څو د نوح علیه السلام نه مخکې پیغمبران راغلي ای به صرف د خو عملونو تلقین کولو خو شرک رانو شرک او بت پرستی د نوح علیه السلام زمانې نه لږه غونتې مخکې شروع شوه الله پاک بیا نوح علیه السلام راولېږلو هغې ثبوتان جوړ کړو د هغې عبادت شروع کړو اول ورته شیطان دا خشته کړ چې دا ستاسو بزرګانو لہذا د دې بوتان جوړ کړئ چې سترګې مو پرې یخېږي په دې چل ول باندې او بیا په جوماتونو ته راوړه یو ګوټونو کې پکې خو د هغه ګوټونو نه په بیا میز ته راوړه خو دا نسل در نسل شوي وو په دې کې به 100 کاله تېر شو 30 کاله به تېر شو چې لکه زمونږ اوس نیکیانو یو کار کړي وي هغه یو یعنی یو وړوکی کار کړي وي یو بوتې جوړ کړي صرف خو په دې خیال یې جوړ کړي نه چې د به څوک عبادت کوي بیا زمونږ پلاران مثال راغه هغه وی چې دا پلانان زمونږ کمه کوي دا دوره لري خیر دا دل تروړه د ګټ کې جمعات کې کېږي چې ټول دیدار کوي بیا چې زمونږ کم نسل را لوي شو هغه وی چې مړه دا وګوره دا دی ګټ کې پروت دا دغه تدریبینس کې کېږي چې دا ټول ته یو شانت ښکاري په دې طریقه شیطان نو بیا ته سوال نکولو مفسرین حضرات لیکلي دي چې دا به تدریج شوی دي بیا به ته سوال وکړو بیا به چې مثال خپل عبادت وکړو بیا به ته کپړه لري که دیدار به کړو بیا چې هغه ډیر ماشومان زمونږ نه پس مثال راغ ای وی چې پلانان مکمل کړ دي خدای لاسونه چې دا بو چتول او دا سجدي کوی دا هم د تقولې کنه وګوره په دې طریقه باندې اول رامیان ستکو او بیا وی چې دلته خو صبر سخکاری نه ایله په ځکه دا خبره واچوله نو بس دی هم دی بوت سجدي لګوري کړم د دې سوالونه کول کړه بس دا داغه سوالونه شروع کړ د دې د وجنه الله پاک فرمایي چې د دې نه مخکې دا ټول خلق یو امتو فاختلفوا بیا رست په دې کې اختلاف راغو چا بیا وی چې نه دا کار بد دی بس دا مکوي چا وی چې نه بس یاره دا خو مونږ ته غواړو خو نه خو بس سمو د تبرک د پاره یې خره په دې طریقې سره دا کار شروع شو او بیا رو شرک خبره لاړه بیا نوح علیه السلام الله پاک راولېږلو ولولا کلمه او کچره نه یو کلمه سبقت د مخکنه ته شوی من ربک استا د رب د طرفنا لقضی بینهم نو فیصله بشي ولدی په مینس کې فيما په هغه خبرو کو فيه یختلفون چې دې کې کوم اختلاف بس کدا د الله پاک منشا نه وي د زندګۍ بس دې اختلاف کړو یو غز بناره شو ټول بمړ شو خدا سي د الله پاک منشا نه ده زندگی ور کړی دا امتحان دی الله ولا پیغمبر رو لګول نوح علیه السلام او دغه شان په هر زمانہ کې اخر کې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم الله پاک مبعوث کو هغه وخت بت پرستی وا ابراهیم علیه السلام چې راغو هغه وخت بت پرستی وا موسی علیه السلام چې راغو هغه وخت بت پرستی وا نو هغه خپل قومونه د دې بت پرستانه منې کو نو یک الله غوښتي نو دوی خو به بس په یو دغه درز باندې ختم کړی کنه لیکن ایله مهلت ورکو نه نیم سوا کاله یعنی نوح علیه السلام دعوت چلولو ابراهیم علیه السلام بیا الله پاک هغه نیست نابود ک پرون بیزل الله پاک ټول دنیا پاکه کا د مشرکانو نه بیا زه په ځای پاغه وبو کی چرته
اثار قدیمه والا ځمکې کني که نه، نو چې چېرته بوت روځي نو هغه بیا هلته کې په دغه کې کېږي. اثار قدیمه که نه عجایبګر ورته وایي. عجایبګر کې تاسو ګورئ بوتان پراته دي. نو بیا دا چېرته چا مثال خندق کنستو یا به چېرته کې مکان دپاره دغه کنستو چېرته بوت به پکې هلکه دا غوی څونه ښکلې دی او پلانکې وبه یې وینځلو کې به خو بیا به ورو ورو دا عبادت شروع شو. نو داسې وقتا فوقتا دا بت پرستي بیا ختم شوې نه ده. بس د نوح علیه السلام په زمانه کې ټول بت پرست الله ختم کړو، صرف مسلمانان پاتې شوي. د هغې نه پس بیا الله پاک په ټوله دنیا باندې عذاب نه دی راوستی، بلکې چې کوم قوم ته به دغه عذاب چې و د نوح علیه السلام په باره کې راځي. ساینسدانان هم دا وایي چې یو داسې سیلاب په دې دنیا باندې تیر شوی دی چې دا ټول غرونه پکې ډوب شوي. سایبیریا چې دا په روس کې یو علاقه ده او دا ډېر اوچت غرونه دي، هغې باندې ټول کال واورې پرتې وي، هغې کې واورې اوبه کېږي نه، ختمېږي نه، اوړی پرې راشي او هغه واورې پکې وي. هغې کې یو لا شهوت د انسان ډېره موده مخکې دا د سن 80-85 خبره ده چې ما یو اخبار کې کتلي وو. نو هغه انسان په هغه واورو کې راوتی و، نو د هغې خلیات بیا دی راغشتي وو، د سر د دماغونه یو خلیه راغشتې وه، هغې بیا هغه بیبي دغه کې ایښې وه او په هغې نه ماشوم پیدا شوی و. نو هغې د دې نه دا اندازه لګولې چې دلته کې یو سیلاب راغلی و او هغې دا ټول خلک هلاک کړي دي او دا برباد شوي دي. نو یعنې دا سایبیریا دا غرونه هم په هغې کې ډوب شوي وو. ځکه الله پاک فرمایي چې هغه لکه د غرونو برابر چپې روانې وي او صرف کشتۍ والا خلک بچ شوي او د هغه زویم چې کوم نو هغه هم د جودي غر ته ختی او هغه هم پکې مړه شو. نو دا عذاب په ټوله دنیا باندې و. بیا د هغې نه پس د الله سنت بدل شو. بیا به مثلا هود علیه السلام یې راولېږلو یو قوم ته، هغې کې څه داسې غلط کارونه وو، بت پرستي او نور. نو بس هغه قوم به الله پاک هلاک کړ، باندې طوفان خدای راوستو، سیلۍ پرې راوسته. بیا لوط علیه السلام قوم راغو، هغې کې لواطت او بت پرستي او دا ټول جرایم پکې الله پاک پرې د کاڼو باران ورولو. بس دغه قوم به صرف تباه شو. دغه شانتې نمرودیانو باندې الله پاک ماشو باندې هلاک کړ او د موسی علیه السلام قوم الله پاک په سمندر کې غرق کړ. دغه شانتې یعنی د محمد صلی الله علیه وسلم کافران چې کوم سخت کفار او مسلمانانو ته ډېر زیات تکلیفونه رسولي، په لومبي جنګ کې جنګ بدر کې الله پاک ټول هلاک کړ. دا ټول سرداران لاړو، دا هغه ظالمان ابو جهل او چې رسول الله سلام له ډېر تکلیف ورکولو او دا ولید او دا ټول په دې کې شامل وو، هغوی ټول په دې کې لاړه هلاک شو. دلته کې الله پاک فرمایي چې دا به بس فیصله شوي وو مخکې د دې نه چې د دې په منځ کې اختلاف راغی. ویقولون او وایي لولا انزل علیه آیة، ولې نه نازلېږي په ده باندې داسې آیاتونه من ربه د رب د طرف نه. قل نو ته ورته وفرمایه پیغمبر علیه الصلاة والسلام انما الغیب لله، بېشکه چې ټول د غیب خبرې او د غیب علم صرف او صرف یو الله ته دی. علم غیب عالم الغیب ذات صرف یو الله سبحانه وتعالی دی. فانتظروا نو انتظار کوئ، انی معکم او زم تاسو سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نه. تاسو چې کوم عذاب غواړئ هغه د الله په اختیار کې دی او زه سوال نه کوم ستاسو لپاره د بددعایي درته نه کوم، خو انتظار کوئ الله پاک په خپله هغه وخت به راشي او بیا به درته پته ولګي. د دې دپاره چې کله جنګ بدر وشو او په دې کې دا غټ غټ سرداران تقریبا 40 د قومونو سرداران پکې تللي وو، ابو جهل او داسې ټول. نو دی چې کله په دغه د بدر یو شار کوی په هغې کې ټول واچول صحابه و، یو قسم پې خاورې مورې واچولې، بدبویي خورېده ټول د هغې نه. نو هغې کې ور واچول. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم به 3 ورځې بیا په هغه ځای کې چې کوم ځای کې به جنګ وشو بیا به او فتحه به حاصله شوه، نو هلته به 3 ورځې قیام کولو، بیا په هغه ځای کې 3 ورځې وو. 3 ورځې پورې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته کې و چې بیا کله را روانېدو د بدر هغه کوهي ته لاړو، هغه ټول سرداران چې پکې ورچولي وو، نو هغوی ته یې خطاب وفرمایلو او ورته یې وي چې ای کافرانو تاسو خو چې کوم شی دروغ ګڼلو اوس به تاسو ته پته لګېدلې دي چې هغه رښتیا دي او که دروغ دي.
نو دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې یعنی مطلب دی ته وایا چې تاسو کوم څه غواړئ نو هغه زما په اختیار کې نه دی. الله پاک د علم غیب هغه سره د قیامت تاسو وایي چې قیامت به کله راځي او زری راولا او په مونږ کاڼي راوړو او په مونږ دا وکړو په مونږ هغه وکړه، دا د الله اختیار دی. بس زم تاسو م انتظار کوئ، زم تاسو سره د انتظار کوونکو نه یم. لہذا بس خپل عمل به زم کوم، خو زه به خپل تبلیغ کوم، خپل تاسو ته به دعوت چلوم او که تاسو عمل کوئ او که نه کوئ تاسو خپل اختیار دی. الله سبحانه وتعالی دې مونږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي. یا الله زمونږ دا ناسته په خپل درګاه قبول او منظوره کړي، که د دې په معنا او په مفهوم کې زمونږ نه څه کمې او زیاتې شوي معافرات وکړي. مونږ نه کارونه غواړي چې ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي. په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفایابي کړي، څومره قرضداران دي قرضونه نه خلاص کړي. د چا څه شرعي حاجات دي الله تا ته معلوم دي، د خپل غیبي خزانونه ورته پوره کړي. څوک په څه قسم مصیبت افت کې دي دغه افتونه مصیبتونه ته لرې کړي. او یا الله زمونږ آبا او اجداد څومره مؤمنان مسلمانان هم چې وفات شوي دي د هغوی د ټولو مغفرت وکړي او دا راتلونکي منزلونه مونږ ته مسان کړي. په آخر کې به دا عظیم شانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. جزاکم الله.